امام ترمذي خپل طریقه ده او د امام بخاري رحمت الله علیه خپل طریقه ده د وضو ابواب مخالف شو د قبله ابواب ذکر کړل ورته لباس اقوال او ابواب ذکر کړل او د مواقیت او ابواب ذکر کړل او بس مولانا ته دې کې پوره تفصیل ما په ترمذي کې ویل اجماع په کوله ها مواقیت جمع د میقات دا میقات درې معنی کړی یو معنا کړی و مطلق وقت او یو معنا کړی و وقت مقدره للعبادت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا او درې معنا کړی و مکان مقدره للعبادت لکه مواقیت الحج مواقیت الصلاه او الصلاه معنا لغوي اصطلاحي جوړ شوی باب مواقیت الصلاه وفضلها ولله کتاب او د باب په نس کې امام بخاری له فرق وکړ کتاب عام شو او باب کې فضلها لفظ راو دا هغه خیر چې کوم فضیلت مواقیت درته خیر وقوله تبارك وتعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مواقیت بلا اصل وقتل ذکر او خبرو کې په حاصل کا موقوت باندې کې موقتا وقته عليهم موقت کړي دی وقت الله پاک عليهم په عبادت ولا تقصد كلمه التبير چې ما وی د ماسپخین اول د زوال نه پس شروع کیږي بل اجماع د متوجه د ماسپخین اول د زوال نه پس شروع کیږي په واقع او زوال او په او زوال باندې بعض علماء اعتراض کوي په حدیثو کې خدای نشته ما ویل چې په حدیثو کې ما وی چې په او زوال ته لري کې نو په بعض بلادو کې مثلا ماسپخین وخت بیا راشي د ګاډي پر مثل اول باندې ماسپخین وخت ختميږي چې کوم بلاد مقبینو کې دي شمال تا یا جنوب تا نو انت کې خو عین د زوال په وخت کې یو مثل نسور زیات دی عین د زوال په کې د نو په وطن کې په جيبي خو د مثل نسور زیات دی زوال په وخت کې نو تاسو مستول تر غوستاته ختمي کې نو مستقيم وخت اورو بیا راغلی او یو روایت تاسو ته ویلې مو کو تاسو یادي ها وکانه ذر رجل كطوله وشراكه وكانه ذر رجل كطوله وشراكه نو طول او مثل شو شراکه په اوتوال او د ماسپخین په اخر کې وی اختلاف او د ایمو ثلاثه او د مصاحبینو په اسمان کې د دیواله کول یادي دا یو روایت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او د امام سید دویم قول په کې سره هغه دا دی چې کوم راجح دی د متون قول دی چې تر مستانو پورې دی د امام سید دریم قول په کې سره چې مستاوله پورې وخت د ظهر دی مستانو نفس وقت د عصر شروع کیږي او دا وخت مهمله د حسن بن زیاد نقل دی امام او سرورت قول د امام صاحب سره ادا چې مستاول پورې د ماسپخین وخت د مستانو نفس مازیګر شروع کیږي او دا وخت مشترکه دی د ظهر او د عصر او سیادی ما د ویډیو چې انو شاکر کبیر رحمت الله علیه د معذور او مسافر لپاره دا قول غوړه کړی دی سرور قول د امام صاحب بعض حضرات وایي چې امام صاحب رجوع کړی د قول د صاحبانو دا ولیکن دا خبره درست نه ده شامی مولا پکې فیصله کړی دا هغه وایي چې ماسپخین هم مستاول نه مرستو کوا چې په متفقون علیه وخت کې دی راشي او د مازیګر مستانو تر نه مخکې کوا ځکه مستانو نه پسې د اتفاق د مازیګر دی د مازیګر په اول کې هغه اختلاف وکړ چې ماسپخین په اخر کې دی او د مازیګر په اخر کې اختلاف لږ دشتا بعض حضرات یادوي چې اسفراره پورې دی راجح دا دی چې نه تر د غروب د شمس پورې دی او زموږ په تفصیل او تاسو یادي زموږ په درې وخت دی تر اسفراره پورې وخت مستحب دی اسفراره نه پسې وخت مکروه دی او عصر یومه د پاره د غروب دی او د ماقام کې تاسو خیالي ما ویلو امام شافعي او د مالک په نسبت باندې یو وخت چې د تین ورځې راځي لیکن دا اغوی راجح روایت د ابو حنیفه او د احمد رحمهم الله دا واقع وخت موسع دی تر غروب شفقه پورې دی شروع بعد الغروب کېږي او اختتام شروع شفقه پورې یا شفقه اختلاف او تاسو یاد دی فریضه ای مو ثلاثه او صاحبانو باندې عمرت دی او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پر باندې تو وو چې امام صاحب د صاحبانو قول دی چې یا د ماسختن اول بعد الشفق دی او د ماسختن اخر کې دی څوک سلسله دی یادي اخر څوک نصف الليل یادي ای مو راو مستقر دی دا تر رسول الشمس دا فجر پورې دی یا د موږ په مذهب کې تفصیل او چې سلسله اول اخره پورې دا وخت مستحب دی نصف الليل پورې جایز دی او تر رسول الفجر پورې وخت مکروه دی مکروه تفصیلی او د فجر وخت او طلوع د فجر نه پس شروع کیږي چې فجر صادق دی مستقر فی الافق المعترض او قبيله طلوع الشمس دا په اجمالي الاوقات او بحث او د کې اوسره دی ورپسې شه ومن قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال قال مالك عن ابن شهاب انه امر بن اخر رزق في الصلاه يوم الجورد
تاخير وکړ داخل في بدر عروه بن الزبير كان يجي ولا خبر وكتب مغيره بن شعبه اخر الصلاه يوما او دي طائره استاپ شان يرستو وداخل في بدر ابو مسعود انصاري بدري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت كذا بدنيت بجبريل الإسلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلم ثم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وده الاختصار في حديث جبريل في الأوقات طويلة لس من دونه والمسؤوليات ثم قال جبريل بهذا أمرته لكن جبريل په موقعاتو کې مسکړي دی نبی رسول الله تر تاسو په هغه وخت نه فقال عمر هو عمر بن عبد الله اعلم تحقيق ما تحدث به لتخبرك جبريل بپیغمبر اعظم ته مسکړي تقول اخذ الحديث نور سيد عمر بن عبد الله كاعتراض او ان جبريل هو اقام لرسول الله وقت الصلاه اقام اي وقت الصلاه مدي وقت كده او يو كان هغه کوي چې نبی صاحب افضل دی څنګه جبريل پسې مسکي مدینه ګوري ما دا مسائل استیوخا په اقتدار افضل په مقبول پسې جایز یاد لري راکړه حدیث جبريل په اوقاتو کې تیر شوی او حدیث په شرط امام بخاری برابر نو ذکر راځي اور روي كذلك كان بشير بن ابي يحدث عن ابي ابو مسعود البدري قال عروه ولقد حدث ابن عائشه كان كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر وګوره هغه ته تعجيل عصر معلومي او د حجرینا که بهر دی اخلي یاد دي ما ته جواب کړو مې د حجرینا که بهر دی والی دیوانو لنډیو نو پدمکه به تر لسان پورې نور لګیږي او یا د حجرینا مراد هغه بنای مستقفه ده بنای مستقف ته پدمکه د دیوال د الرز کې مستر ته تورې ورته یاد دي خبره دې شوی ده نو مناسبت یې سره مناسبت ده چې د امون د په وخت کې او که صحیح شو او که د وخت نه بغیر د او که صحیح نشو نو چې د وخت نه بغیر صحیح کېږي د ثواب پکې د کمیرا او چې په وخت کې او که صحیح شنو ثواب پکې شته دغه مناسبت د باب فضل سره دا به دې رب الله عز وجل ودين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او اخ خبر باب در باب وته اخ فضیلت د صلات په اوقات کې معلومه جنابتو کې الله پاک دا حکایت ته موضوع ده سمانه او او جنابت څه ته ویل کېږي ربع او د خدای نه یراوکه اتقاء تقوا څه اتقاء د شرک او د کفر بدعات او کبائر او صغائر دا ویم اقیم الصلاه وګوره تقوا د ایمان په اول نمبر ذکر کړ او اقامت الصلاه څه معنا ده تابعداري کې ویل د اقامت الصلاه یو معنا خدا ده چې موږ دوی معنا دوام علی الصلاه کې همیشه وي او دریم اقامت نه غوړو ته ویل کېږي چې د سنت مطابق وي وی او وقت العودا لرګي مې نه ښه وي هغه چې اور کې واچي او نه غي نو زمونږ نه غوړ سړي چې د آداب له حاضر کې او بعد د آداب د صلات نه او اوقات د آداب دي چې دا غینه بغیر مخلوق سمون کیږي نه کیږي نه مولانا صاحب شابه دې وفي قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال حدثنا ابو قال اذا رأيت رضي الله عنه قال لي وقت عبد الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان هذا شيء فليقل بار كيري شابه الى كتاب الحرم فقلنا لشيء ناخذه عنه ونظر اليه وراءنا فقال امرهم بأربع ونحن عن اربع سأمركم شابه ثم فسر هذا في شهاده ان لا اله الا الله وان رسول الله اقام الصلاه عليه السلام دلته اقام لفظ ہوئے الصلاه ولله اقام لفظ ہوئے ده مناسبت باب شو تصلي الصلاه ولله اقام الصلاه عمل الصلاه ولله اقام الصلاه ده اقام بوله كل معنا ده يمكن هغه کې شوی دی په سورۃ فاتحه کې بقره کې ویل کې نو اقام دا معنا شو چې د سنت او مستحبات رعایت کوي چې سنت او مستحبات رعایت کې د اوقات رعایت کنه کې د مناسبت شو چې به دې دا وکړه چې هغه شی یو کومه نه ثم انه عن الدعاء والحمد والمكر والنشيد ربنا تعالى بیا اوقات کې دا خو بیعت علی اقام الصلاه علی دې مناسبت د مواقیت سره څه دی جواب هم دقه دی چې دا بیعت علی اقام الصلاه دی دا غي مطلب دا چې په اوقاتو کې به کومه چې سره د څنګه وې هغه څه کومه وایي په پرپسې شمولانا وفي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا من دليل قال بيان النبي صلى الله عليه وسلم مناسبت سبب حديث يشوي كتاب الايمان وابن سعيد بن مسلم
بیا سوال کوو چې مناسبت د اوقاتو سره نشته نو شارحینو د ټولو لیکلي چې صلات کفاره هغه ده چې په اوقات یې وکړي او چې د اوقاتو نه بغیر دې وکړ نو وبال دې در باندې کفاره به څنګه شي چا به دې حفظ يحفظ شابته إنك عليه فقول لنجم عليها ولما قال ونظر أكد التنبيه والرا قام بالكل ما تيات كل فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره يقف لا نفس غير بأخلقها فمال أو بأهل أو بشو قاوندك كم گناهونه دي صغائر كذلك موبايل كبائر مساجدين ذلك كفارة الصلاة والصوم يعني الصلاة في الوقت زي مناسبة تبع والأمر والنهي بالمعروف قال ليس هذا أريد لكم ليس السلام ولكن الفتنة التي تموت كما يجب البحر سرعتك أو تعميم بحر سرعت تسردي أو تعميم وليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين لكن ولد الشيء لها صدى غيمانك وباب المغلق قال يبصر يبصر ابن عمر بإذن لا يغلق أبدا قلنا أكان عمر يعلم الباب قال نعم لك بديك تنبيرك استسام لي فاشبلا دخلني فريد ولي بكويلي لك إني حدثته بحديث أو ذا حديث بمفهوم ذا تقوي ليس بالأغالي يعني تدوكي ودروح من دي بيلي فهبنا ويريد يسوار بلو حذيفنا إذا باب صوتي ومسيوطة محكم وكفصاري فقال الباب عمر لكن ما تشي بزاغين فضل فتنو ما تتوي كنا عثمان رضي الله عنه خلاف سادشونا منتشر بشهادة عثمان باندي شابه قال حدثنا قبيل قال حدثنا يزيد بن عن سليمان بن عن يوم مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من مسلم وحديث يوقدن اسمه بلا وانشتلا فاتارا إن سبق أخبار الله بتاخذ ما جوي بنا وقلا أقيم في حد رمضان قائم فأنزل الله عز وجل أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات والذين فتوا لك في إقام الصلاة كفارة داخل في أوقاتك في طرفي النهار وزلفا من الليل ويجي أوقات وتوقف طرفي النهار يوم طرف فجر دي أو ظهر دي أو بالطرف فجر عصر أو مغرب أو زلفا من الليل عشاء شوار إن الحسنات يذهبن السيئات فقال يا رسول الله ألي هذا قال جميع أمتي كلهم أو كتب جلاح راه گناہ كبيرة وكبيرة وقلين يكوسر نختمي نودي نادمو الندم توبة أو داموس بزيادتي شو شابته أس إمام بخاري بالتفسير كي خوضر إلى فضيلة تمون أرد في طوقات وكي شبا وبه قال حدثنا الوليد بن هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال حدثنا الوليد بن عبد قال أخبرني قال سمع أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وسلم عبد الله بن مسعود دار إشارة وقرام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي رحمة أحد إلى وإن قال يرشبه على وقتها في وقتها كم وقت مقدر قاسم أي قاسم بالرواية قاسم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استددته كما تلد دجاج ولا زادني ذي في سؤال فقط إذا ذكر أي أعمال أحمل الصلاة بل ذاك بالواجب بل ذاك بل جوابنا ما كان يقول ها لما كذا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة هذا لا فقط يرشو الصلاة كفارة تيرنشو صار الصلاة كفارة إمام بخاري تلتكي جديد في هذه الفارة تكرار بنشي أغدا الصلوات صدبخ كنا وهم جورنكي الصلاة على كفارة في مجمعك انتويت فجمعك وفي انفراد تروك بيام كفارة لا شابدي قال حدثنا إبراهيم بن حمد قال حدثنا صالح حسن وفي عن يزيد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا خبر لك في يوم هذه بابا في يوم ذاك في مكان والدان في زلزلة ما تقول ذلك ما تتصور ذلك ما تقول ذلك يبقي من درنه سيري بول بريدي قال لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل صفات وصفات الصلوات الخمسة يمحو الله به الخطايا ونصر أو ذا مطلق المطلق يجري على إطلاقه كإنفرادية في يوم جميع شبه باب تشريع الصلاة على وقتها دون التشبيه ده معقول ده مخصوص صلوات الله أو ذا مرجمي جدا كفارة وفي أوقاتها قيل ودروا لقوا الصلوات الخمس نمالوني
لکه دا پنځه په اوقاتو خمسو کې دي شابته او خپل مستحب اوقاتو کې نه کوي مستحب اوقاتو کې نه کوي شابته او ما نسمونه یو شی د هغه امام مندل دی زمانه عليه السلام الا لا او مسلم قد ضيع مراد امام بخاري ترجمه الباب کې قولها شارح ترجمه الباب ضيع مراد کوم ضيع دا چې مسلم کینا ضيع دا مطلب نه چې انفراديه کې ترجمه الباب شارح شو په وخت مستحبه کې نه کوي شابه مناجات طرف سره کې سوال په اوقات سره مناسبت دی لا مناجات دي په الاوقات المخصوصه دي به وخت نه کوي بعض اوقات مختص فرایض لپاره دي او بعض اوقات مختص نوافل لپاره دي نوافل لپاره چې کوم مختص دي هغه قرآن نه معلومیږي ها سبحوا څنګه یسبحون بکرة وعشیا او یاد حدیث سره معلومیږي لکه تحویل خپل ټیم دي اقرار خپل ټیم دي دوحه خپل ټیم دي سنن زوائد او مازیګر نمک خپل ټیم دي ماخام نمک خپل ټیم دي سنن زوائد د ماخام نمک خپل ټیم دي ویلي په خبره کنه یوازې د فرض ټیمونه نه دي شابه دي حکیم ته بلا شي او ګوره دي ټیمونه د تخې کنه تا کارونه واخا دا د دوه په ځای باندې کته چې مړه تاسو یې په یو ځل به وروړو نو ولې دغه په دې ځل واچو بجره په دې تاوان بدل دا څنګه کې مولانا ته دغه په خپل اوقات کې تاوان الاوقات المخ روس تقول سنسي ولكن نقصان بدل ذلك اصل اتباع امر الله والرسول او اتباع لکی چې ته پابندي وکې پابندي نه کوي خو اتباع نشوا شرط دی اذا صلى في الاوقات نو حديث دې شبه تکلفه مكتوبون قال حدثنا ابن قال حدثنا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل السجود ولا يسجد احدكم جنابه كان اذا دخل فلا يدخل بين يديه ولا يمينه بعده ينادي ربه وقال سعيد عن قتاده لا يقبل عن قلنا وهو بين يديه ولكن عن يساره وتحت قدمه لا تفصيلات ما بين ان شاء الله ثم يدخل بين يديه ولا يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وقال فرق نقلوا يسار شابتي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في السجود ولا يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه مستقیم مطالقه په اولا او غیر اولا کې ورکوټ اصطلاح تاسو یادي هغه څنګه دی هغه دا چې امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې په مستقیم کې مطلق تعجیل افضل دی مستقیم کې مطلق تعجیل افضل دی او ائمه ثلاثه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه احمد بن حنبل امام مالک سے ترمذی کې تاسو تمام غالبا امام احمد او ابو حنیفه سے ویلو مالک مختلفه امام مالک سره دی دا درې واروي چې په جمع کې تعجیل افضل دی او په اولي کې تاخير افضل نه بشي په خبره باندې امام شافعي سے سوي مطلقاً د تعجیل قائل دي تر څه په شیطان او ائمه ثلاثه په جمع کې اثر مرګري دي اولي کې اثر مرګري دي اولي کې تاخير افضل دی مولانا سے دا د دې په ترمذی کې ویلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منه عليه السلام لما استخدم نقطة أشد تعجيل عائشة الديساوي هذا مستدل أو زمن أو ممكن جواب ذاك الجواب محمول كم بچا باندې فشفاء باندې چې تطبیق روایت راشي نو روایت بل دې چې بل استاد سووي هغه یو ناشته د روایت په ملي کې معنی دې درته ازادي چې موږ با سجدنا في شدة الحر في الظهيرة على ثيابنا چې موږ با مال په مثال درنه چې میدان په مان تیر شوی دي په مدینه په مکه مکرمه کې دي چې موږ با سجده کوله په غرمه کې په شدت حر کې على ثيابنا جامو باندې دا مولانا سے یو حدیث ته او دې نه خدا معلومیږي چې دا خو اوره دی چې سجده کوي په چا باندې
پجامو باندې دا او پجامو په جبې کې کې پوری کېږي او ډیر تعجیل معلومېږي چې شدت حرب په اول کې وي نو بیا جواب مې میندا کا جواب یې دا دی که په پوری کې سړی تاخير سره مستي په مستانو کې د ځمکې حرارت نه ختمېږي یو مطلق حرارت دی اچھا شي یو د ځمکې حرارت دی د ځمکې حرارت باندې خو د څومره نور لګي هغه تیزېږي په خبره د ځمکې حرارت دا ولې مضبوط جواب دی دا هغه ډېر مضبوط دلیل دی چې تاسو وایي چې په اوړي کې تاخير کړی دی اوس براتي ابریدون معلومیږي دا د روایت دی چې اوړي کې تاخير کړی نو هغه روایت سره څه کومه چې موږ بس دې کولې علی ثيابنا من شدة الحر نو دا غیر معلومیږي چې په اوړي کې تعجیل کړی دی نو ما او یو مطلق حرارت دی او یو څه دی حرارت د ارضی دی نو ټیک ته چې په ابراد کې رسته کې نو مطلق حرف کم شي په ځمکه په ور لګي کنه ځمکه باندې په ور لګي ځمکه خو هغه ګرمه ده بلکې نور ګرميږي نور چې نور لګي هغه پر ګرميږي تاسو په خبره پوه شئ نو هغه نه جواب شو دوسر ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میدان هم مسلک تا ائمه ثلاثه تبادلېږي ابراد الظهر ابرد يبرد ابرادا يعني الصلاه اداء الصلاه في البرد في البرد وظهر في شده الحر ورقيل له جمع کې په اختلاف کې اختلاف قولي کې دي فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فعل جهنم مولانا دغه زموږ دلیل شو هغه د عائشه روایت دی کنه هغه فعلی دی ګوره کان رسول الله صلی الله علیه وسلم څه شی دی اشد تعجیلا منکم فی الظهر فعلی دی د پیغمبر د فعل حکایت کوي او دا کم یو دی اولی دی دا قول د فعل تعارض چې مونږ ته ترجیح ورکړو دویم دا دی چې دا قاعده کلیه ده ابردوا بالصلاه قاعده کلیه ده او دریم سره علت وسره د شدت الحر من فاحشه درې خبرې شي یو دا قولی دی یو ثابته کلیه ده او علت وسره ده او که تطبیق کوي که تطبیق ورکړي د لمنځي او که تطبیق هم کولی شي او په جمع محمول بنده په چا محمول توړي باندې تطبیق په پېښه او دې کې راځي چې دې په لواد دي رسول سره روان دي ها عائشه کې دغه چې هغه کې داسې غالبا دي کې اشتاو کنيشتا ما تا ګورم ما دې دې نو ادا کړې کان الصبح اذا اشتدت البرد اذا اشتدت الحر ابرد الصلاه واذا اشتدت البرد بكر بالصلاه توفيق قيد الدعاء اذا اشتد الحر ابرد بالصلاه واذا اشتد البرد بكر بالصلاه فتلميذ كده تمامين دي شابه مولانا دا ابو ذر روایت دي ابرد انتظر او قال شده الحر من فيه جهنم الکا دا من فيه جهنم معنا مې کړو یا خدا چې شدت الحر کفه جهنم دې من تشبيه دي څه خبره به مې سویل کته ویل کدا دا شدت الحر لپاره خو سبب قرب بعد النور دی قرب بعد چاره یو شری راسته یو سبب دی غریب بل دی او بل مې ویلو چې من اجل يد لاجل فيه جهنم اشتكت النار الى ربها رواه حديث وتر شوی والفتيشة الصلاة بالصلاة لا التلول دوالو غندو سور دينا ماذا معلومة كليوا إذا ما تبقينا خير مستانو بوري ولي لك دوالي غندو تلول بضمير تيسرا تلول يما دا تل والي غندو تلال سور مستانو كنو مستانو كيني هذه بدو معنی کړو تاسو یې
او خشته معنا مې څه کړې وه نفسین یو نفس د بار وستو دی یو نفس ځان ته دی راښکل چې بار وباسي نو حرارت خور شي او چې ځان ته راکاږي نو ما تاسو ته ویلي چې قانون دا چې کومه هوا زر ځي چې کومه سپکه الله اکبر کومه هوا زر ځي جابه کومه سپکه او ما ویل چې دا سپکه هوا برې لاندې نه ګوري نو چې دې ځان ته راکاږي نو هغه چې کومه سپکه هوا او سپکه هوا کې نمی نه نو بې د نمینه نمی چې پکې نشته بې د نمینه بره هوا سپکه ځان ته راکاږي او چې کومه درنه هوا یې پاتې شي او درنه هوا هغې ته وي چې په کم کې رطوبات وي نو خود به خو یخني شروع شي مرطوبه هوا پاتې شي او غیر مرطوبه لاړه شي نو چې مرطوبه هوا پاتې شي او غیر مرطوبه لاړه شي نو لازما به یخني جوړېږي تاسو پوهېږئ پرې دا هغه شویه شوه وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابي بكر عن ابي حازم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امروا بالقوم فان شده الحرب من بين جهنم رواه مسلم او ده حرف ابن غياث متابعه عن الاعمش حدثنا ابي كده وبه قال حدثنا ابراهيم بن السفر حضرت شافعي صاحب یو بل خبره داغه نه جواب کوي هغه چې دا کوم ځای کې وایي چې ابریدو بالصلاه وی دا په هغه ځای کې چې کوم ځای کې خلک د لري نه راځي هغه یو تعویل کوي چې خلک کوم نه راځي لري نه نو چې خلک جمع کنا بیا په وخت کې کوا تاسو لري نه راځي او ګرمي د نو خیر تاخير وته کله تعویل کوي امام ترمذی هم د جواب کړو چې شافعي ته دا خبره ټیک نه ده د ابو ذر روایت د معلومه کې په سفر کې ټول جمع دی بیا به فرض کړی امام بخاری سے رد کئی شابت ہے کی کتابی سے پاک تعویل باندې ها دا بجام حدثنا محمد بن عبد الحميد قال لي بني سيدنا قال لي يوم ذكر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد المهاجر أن يحمل المصباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يؤذن فقال له أبي حتى رأينا بين او دا په سفر سفر غټول یو ځای بیا په دې برات کوي معلومه کیږي چې دې برات د حکم دا سفر د وجنه نه دی چابته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شد الحرب من بين جهنم وبين السماء وقالوا بالصلاه وقال دا اصل کې امام بخاری د ته معنا کوي دا قانون خدا دی چې دا یو غریب معنا کې نو دا مناسب غریب په قران سره وباسي نو دا فعل مناسب غریب په قران کې کوم دی کې دی يتفيئوا ظلال عن اليمين والشمال سجدا يتفيئوا اي يتميز او مولانا سے دا خبرم ذهن کې واچوا چې کوم سوري ته ویل زوال نفس کوم سوري ده ته وی ذل عام دی زوال نه مخکې به زوال نه رسولي دا به اوس وی چې دا زوال وخت د زوال په دې ټول علماء اتفاق کوي په جمعه کې د جمعه هغه کې امام احمد بن حنبل مخالف دی هغه د زوال نه مخکې د جمعه مسکول شي ابراشي ان شاء الله ها وقال جل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا او بالجاهره دا محمود چې کنده شافعي ته مستدل دی دا محمود په زمانه شتاء باندې شبده قال حدثنا ابو جمعه قال حدثنا شعبان بن قال سمع ابو سمعه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان نزلت الشمس فقال له من فقام على المنبر فذكر الشعب وذكر ان كان هو العباره قال من احب ان يسال عن شيء فليسال فلا تسالوني عن شيء الا من احب ان يسال موایا کله یو شي تاسو کې فليسال فلا تسالوني عن شيء الا اخبرتكم ما دمت بمقام هذا دې اته زجرن او خلق تن کړي وو فاكر الناس بالبكاء رسول الله فقط واكر يسالوني وذر عبد الله بن حذافه وجد حقيقت بهذه ايمان ابي قال ابو حذافه ثم اثر يسالوني فبارك عمر رضي الله عنه وقال رضي بالله ربنا بالاسلام دينا بمنصب نبيا فسكت ثم قال اولا علي الجنه وما كان فاطفي عرضي فلعرض للجلال فلناحيه فلم ارك الخير مناسبه سره هذه فرجع حين زاغت الشمس فصلى الظهر تشو نو یادا محمول دی پچا باندې شبا شتا او یادا عارض د وجنه دا بیان یو د قیامت د نخ ویرا بیان د وجنه موږ وخت کړی عارض د وجنه خو موږ چې جنازه په خجر حالت موږ مخکې کړی یا یو بل مسله په خجر حالت موږ مخکې کړی دا او کته چې د حاضرین معلومي حاضره خو د ګرمه غرمه ته اطلاق مجازات په مطلق غرمان کېږي
مخکې دا شابه دي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح واحد يعرف ليلته ويقرا كما لا يأتي في ليلته ويصلي الظهر اذا زالت الشمس والعصر واحد يقرا يصلي الصبح واحدنا يعرف جليسه وكل جليس بيجني دا زمون دلیل دی په اسفار کې ها اسفار کې چې په غلط کې بیا خو څوک نه پیژني بیا د جمعه چت رسول الله مبارک ټیټو چتم ټیټو بجلیم نه وي چتم ټیټو بجلیم نه وي او بیا جلیس نو پیژني په غلط کې بیا نه پیژني ورته څه مولانا اذا قالت الشمس د مناسبت تبع موږ کې اول وخت وو یعنی زوال نه مخکې نه لري دا معنا ها او ما ذکر وکاو ته یو کل زمون اقصا د مدینه ته واپس په کوټو نور بلا جم دیو متغیر بنو ورته مستوال کې کړي د مدینه اقصا ته دی واپس راځي نور راځي دیو کومه کې کړي مستوال کې موږ نه مستنه کې مدینه په هغه زمانه کې لږه آبادی و اوس یو سره د عثمان زو په دې سر کې موجود کیږي په دې سر کې موجود کی او د عثمان زو هغه کمیټه ته د ماندنه پس واپس کومرا شو نور بدل کړي دا ویلي په خبره نه او بل مدینه خو د مسجد نبوي خو په اخر د مدینه ټولو په وسط کې او مدینه لګاوه چې نبی صلی الله علیه وسلم ولا يبالي بتاخير شاهد تصديق ثم قال شهد الليل قال معافى شعبة ثم لقيت مرض فقال اوصل في الليل ثبت ايه؟ قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن مسعود عن بكر بن عبد الله ومن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا لا حديث دي صلينا خلف رسول الله بالزهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحال تجيبا فجامو لقول اتقاء الحال وفي شيء كده دي ويقرا ظاهر معلومه جدا قول او سجدنا على ثيابنا معلومي كده د پوری او دا د استقال حر په جامو یې کوي نو معلومي کده چې په اول وخت کې کړی د رسو بیا ابراز دي مې ابراز په موصل کې راځي په نور ګره نه دی تر زموږ چې حواله کوي شي زموږ خو ګرمه دي کې او د ظاهر اطلاق په اولي چې مدوالو کېږي دې تا صلات الظهيره او مطلقه دا نه چې د اولي هغه صلات الظهيره او د جمع غیر صلات الظهيره نه وي شابه کله کله امام بخاری چې د مصطفین نو استقول شي ها اخر کې به کې جمع بین الصلاتين وګورې ما ویل جمع حقيقي نه جمع کما یو ده سوري د شابه دي طبعا وثمانية سبعة كم دري ما خام في آخر وقت ما ذكرت ما خطرت فصلوا أول كي وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر والعصر لم نشر غير مرتب إلى 8 دقائق أو المغرب والعشاء 7 دقائق قال يجعل له في ليلة مسيرة في شبارات قال عصا ورب شكيل عصا قريبا يا باران له وجه يا بغير باران له وجه بلا عذر النبي عليه الصلاة والسلام مدينة منورة كلها ومجتمع جماعة خلو شبا سوري نو تفسير ما بيدي او دې کې بیا روان نه وقت اثر ما تاسو ته وایي چې اختلاف تاسو زموږ پرین باندې او د ټولو پرین تعجیل افضل دی اختلاف نشته موږ دې درته کوو موږ تعجیل قائم او صرف هغه وایي چې تعجیل دا معنا چې مستول نه پاسه وکا موږ وایو تعجیل دا چې د مستول نه پاسه وکا شابه دې او دې خلک د دې باندې موږ دې خلک د راحت جمعیت عائشہ نے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا قالت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تقول بعد ذلك ما ویل حجرين بنو وتلي دا حجرين هغه کم یو وخت بار صحه یعنی په میدان دولا وتلي بنو ها او په میدان په مستول کې په مستانی کې نیمالو کې دیوال د کوټي په میدان په مستانی کې ٹھیک شو او یا د حجرين مراد د بیرای مصطفى خپل هغه نختل ودی بیا ډول شابه څنګه چې پوره استخار ته ولګي شابه دې یو کې خلک د خپل د خلک د له کومې چې شاعر یا مولانا محمد رضی الله عنه لا بيظهر ديوال تبرو وجد شوي من حجرتها من عائشة بيبي لفوقية ودروازة قبلتها وقال نورت أخي هذا النتيجي سحن تاشي بستير وتورسي ها وإن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مولى قال جميع أول عائشة رضي الله عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة والشمس ظاهرة في حجرته ولم يأتي بالفجر ظاهر بوقع ظاهر ده مكة بولا ديوال تبرو خدني
قال ابو عبد الله وقال مالك وشعيب وابن ابي حمزه والشمس قال ان توها وبه قال حدثنا محمد بن وقال قال عبد الله قال نعود عن سياره ثلاثه قال تقدم عنه ابي نافع على ابي بكر الاسلمي قال فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقتولا فقال كان يصلي هجرا التي ترون وان يكون ان يتنقض الشمس ليصلي عشرة ويتوعدنا الى امره في اول الليل والشمس حيث احدنا الى لحيه في اقصى المدينه او ضرب جهنم ورتدين الاستعمال معلوميږي دا والشمس حيث هذا وقت في احتمال د سفرتي لنا ضرب جهنم ولا بنجاو شبه نو ده احتمال كم وقت وي او چې مستنو ورته ورته ضرورت ختم شي او شکل حيث اخو دې وخت ضرب لا جنبي وجل شبه بنو دا معلوميږي چې مستنو کې او اقصى مدینه کولري نه کنه یا اوس کې د عثمان زو په دې سر کې منځو کې نو هغه سر ته رسیدي شي او واپس هم راځي شي او مدینه په اخر جانب د مدینه مسجد نبوي په اخر د مدینه کې نو په دا وسط کې مسجد ولكن ما قال الموضوع كان يصحب ان يؤخر من الاشياء التي تضمن حتى موت التاسوع اتى ما ذكر وقع ظلمت اول شپې سره ورپسې شاه وكان يكره لو مقرها وحديث بعضها وكان ينتظر دنیا خبره ها او ما وینم ته یو سړي لپاره څوک چې بیداری ہے او دې د کېږي نه لپاره بیا جایز دي مخکې دا مطلب دی چې د بخاري کې ها ويخرج به الى الاهل وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال عن عمرو بن عبد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر ويخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يهم يصلون یعنی موږ به وختي کا ٹھیک تا څو مدنه په منځ او د ماجیګر موږ څو بجې کېږي او تاسو کې پته لرئ ٹھیک څه خبره تو کې پته لرئ او ما هم پسو دي ورپات ځان راځه چې په کوم په سره یو سړی مونږ دي او دې روان چې دا په باندې پینځو پولیسونو ټیپ شو یو نیم ساعت چې خدای باندې درې میله مزل کی درې میله نه شپږ میله مزل یاس په 15 منټه کیلومتر والے کې شپږ نه سرور میله شو نو مدینه دومره چې سرور میله کې پرتا تو پسې شه ریزان دروازه وګړي پروازه کې په فاصله دی ارزياتي ها دومره لاندې ورځې مدینه منوره کې نه راځي انا خاصه سیوا ته دي الدروازه وګړي ها وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال قلنا بعد الشعب على انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي او قباء ثبت نور بقور او قباء دري بدل دي شي بس نور بقور تاو سمانا لا زیاواله خو برابر پور ته معنا چې لاحقه غروب بنور راغلی نو ټیک ده کنه اوس د منځو په مدینه منوره کې په فوقم په سلور باندې نو قباء ته وخت رسېږي مدري مینه مطلب قباء ته پیاده په خپل تلیما په یو غنټه کې یا په 45 منټ کې سره رسېږي په 45 منټ کې به رسېږي ما په خپل تلی یاره لکه چې په خلاص دې غنټه کې رسېږي چې په فوقم ته اوکې نو فوقم دې دوه په اسانه رسېږي تاسو پوهیږئ په حالانکه بازار کې تل ګران دي اوس بازار کې تل دا کاری په لری راغلی چې کوم اوس مخامخ نه غلار په مارکیټ کې کومه تللی دا د مدینه منورې کجورو بازار ته چې وځي نو مخامخ مارکیټ کې مالا راته ده په مسجد جمعې د پاسه چې کومه ورغلی ده په 45 منټ کې درته یعنی ګټه کې هم خاطر ده او دې کې قباء تسلیم دي د قباء علاقه د خاص جمعات نه لري قباء د ټول علاقې ته وي مسجد جمعه پکې داخله ده بلکې تاسو یو ناشنا خبر او کوم د قباء بل دی باندې وس عوالی راشي عوالی د مدینه منورې نه چې بار اوسې تجربه منډه نه پوره شروع عوالی چې د مدینه منورې نه بار اوسې د 15 منټو مزل کې د 10 منټو مزل شارع 15 نه پوره غاړه چې کوم د مسجد بلال د عوالی او ته متعالی تاسو پوهیږئ په خبره اچي څه ذهن ته پرې وته کنه وسم متعالی مخکې وبه قال حدثنا ابو جمال قال اخبرنا شعبان عن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيض فيذهب الذاهب الى العوالي فياتي والشمس مرتفعة عوالي خو دې دی بعض عوالي د مدینه په سلور میل یو نه مله سلور میل بعض میل دي بعض نیم میل دي بعض دې ته هغه یاد چې کوم رسول الله مبارک ته
کوم صحابه ته دي ټول بیا دا وکنه بعد او په سلور ملم شي نو په شل منټه کې مل مزل دې پتا نه کې زه کولای شم په شلو منټو کې مل مزل حالانکه دلته کې یاتي يذهب الذاهب دغه دا چې پر عاقبت دې کې پیاده ته دی نو شلو منټو کې شو دا او بعد عوالدی دی یا غفلر عوالدی دی ان دې نه یاد وایي په خبره او بل ما تاسو ته چې دا اوس د جمی ورو دي دلته لم دي الله تعالی لم ورو دي نشته په مدینه منوره کې الله اوس په کې ګرځي پرو نه بل ما ته جاده له کو مې څه موسم څنګه دی وی ایسی لګاو خو لکام اوس هم ایسی لګي خو لکام تاسو پوهیږئ نو حاصل دا دی چې الله اوس هم ګرځي ورو دي ورو لندن شي دا جمی دا زموږ دا لندن شي نو په کې تلې رسیدي شي ها هلا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عائشہ بس اهل مالک تم شو یا هلاك شو ولې ځکه چې دا د اوړي خدا دا ولې در پاتې کیږي دا خو موسم یخته یا بعض علماء چې دا هغه مونږ په عموم مصالحه باندې یا دا هغه مونږ چې په موږ مخکې مفروض وو سبب یې معنا کې وتر رجل اذا قتلت له قبيله وقفت مالا سبب یې او کنه مذکروز وختیو کې ګوره څنګه پوت نه نشي ها وباب خمس صلاة العصر وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عن عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى السماء ليلة فقال انكم تدعون ربكم كما ترون هذه الصلاة هذا السماء تضامن طبعا مثل الشك بونك ازدحام بونك شبشبه شابت ما ذكر ده مناسبت شو ها دا موضوع کې غوړي پوسټ نه شبه شبه ورله په دې یو بل په عقب کې راځي ها الله اعلم بقدر الوقت فضيلت كارمي ها تركناهم من قصراتو نمون دي قول مازدیگر هم يصلون يعني فرغوا من الصلاة تماما واتيناهم چې پرون ورلو هم يصلون سار ورغلي وګوره مازدیګرو کې ګوره الله ته وي او چې مونږ نه کړی وی الله مونږ نه کوم ته راځي بس په کومه